د افغانستان نه به چې څومره خلک مخکې راتلل هغه د ډبګري ګارډن ته راتلل. تاسو په خپله وګورئ روډ باندې مخکې څومره رش و، سړی پیدل نشو تللی. اوس تاسو وګورئ روډ خالي کړو. تورخم بارډر بند دی، د هغې سره زموږ په روزګار باندې ډېر زیات اثرات پرېوتي دي. موږ به مخکې راغلو 12 بجې کارونه به سټارټ شو، زموږ 12 بجې د شپې 12 پورې به خدای راستي لګیا وو، کارونه به زموږ دومره زیات وو. نو چې دا نه زه به کرۍ د کم ځای نه ورکوم، زه به دا بیلونه د کم ځای نه ورکوم. موږ سره 10 کسان وو مخکې، اوس هم تقریبا خدای راستي چې 15 ته راوست. ټول خیبر پښتونخوا دا زمونږ د تورخم بارډر سره موږ تړلي وو. موږ ګټو هغه په لیبارټري باندې لګاو. موږ وایو چې د خلکو له دې هم سه لار جوړه کی. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान में। इस वक्त डगबरी गार्डन में मौजूद हूं। यहाँ छोटे बड़े दर्जनों तिब्बी मराकज़ वाक़ हैं। इनका ज़्यादातर इन्हिसार अफ़गान माजरीन पर है। 9-10 माह से बॉर्डर की बंदिश और 10 जुलाई की हुकूमती डेडलाइन इनके कारोबार पर कितनी असरअंदाज हुई है, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। मेरे साथ लैब स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर मौजूद हैं, सजाद साहब। इनसे बात करते हैं। सदर साहब ज़रा हुए कम हालात रावान दी تاسو څه غواړئ چې دا حقیقي ورځ روزه که ورځ روزه خرابېږي لګیا دي؟ موږ ته څومره تکلیف دی په دې حالاتو کې، د ګرانۍ کې په دې دومره های لیول زمونږ د کمرشل ایریاز دي، دا کرایانې دا هر څه دي، ټیکسونه دي، شل خبرې اترې دي، د زمونږ هلکانو تنخواګانې، دا ټول زمونږ انحصار زمونږ په کاروبار باندې دی. که چېرې ماته دلته پیشنټ راشي، زه کار وکړم، زه ټیسټ وکړم، یو سړي له کویک سروس ورکړم، نو زه به مخکې دا نور شیزونه وکړم. که چېرې دا نه وي، زه به کرۍ د کم ځای نه ورکوم، زه د کور نه پیسې راوړم او دلته زه دا خورم. نو دا خو لکه دا ټول تړاو چې کوم دی دا د افغان مهاجرینو سره دی. د افغانستان نه به چې څومره خلک مخکې راتلل هغه د ډبګري ګارډن ته راتلل، هغه په دې وجه راتلل چې هغوی په هسپتالونو کې خو د هغوی کار کېږي نه سرکاري، ځکه چې هلته خو شناختي کارډ غواړي. دلته به رالل، موږ به ورله کویک سروس هم ورکړو، موږ به ښه فیسیلیټي به مو ورله ورکړل، هغوی نه به زموږ به هم روزګار روان و، د هغوی به هم کار روان و، موږ سره به خواوشا چې څومره خلک دي دا ټول په هغې باندې روان و. اوس چې کوم دا تقریبا د 10 میاشته چې تورخم بارډر بند دی، د هغې سره زموږ په روزګار باندې ډېر زیات اثرات پرېوتي دي. بلکې بیخي داسې شوي وي چې موږ دا د بلډینګ حالات دي، نن تاسو وګورئ داسې حالات دي چې بالکل تاسو ته به ښکاري نه چې یاره دلته کې چېرې بیماران شته. نو دا شان دا ټول څومره ډبګري ګارډن چې دی، بلکې ټول خیبر پښتونخوا دا زموږ د تورخم بارډر سره موږ تړلي وو. که چېرې هلته نه خلک راځي، دلته زموږ ټول روزګارونه ورسره آباد وي، آبادي وي. بل دلته چې کوم دا 10 جولای ټایم ورکړو، هغې سره د افغان مهاجرین دومره سخت یېرېدلي دي چې هغه ډېر ضرورت یې نه وي او ډېر بیخي مجبوره شوي نه وي، نو د زنانه نه بغیر نشي راوتی. چې راوځي پولیس والی نیسي، شل مسلې وي ورته. موږ وایو چې د خلکو له دې هم څه یو لار جوړه کړي، پاسپورټ، ویزا، دا شیزونه ورکړي، لږ اسانتیا وله راولي. نو چې دا نه زه به کرۍ د کم ځای نه ورکوم، زه به دا بیلونه د کم ځای نه ورکوم، دا کمرشل ایریا ده، دلته کې زموږ یو یونټ په 100 روپۍ ده، تاسو ته دې اندازه کېږي. نو دا ټولې مسلې دې سره چې تړلې دي. مخکې به راتلل بلا شي افغانیان، اوس چې کله نه د حکومت دا ورکړه چې یاره ځینې ریزونه ډیپارټ شي یا نیولې کېږي، نو افغانیان ټول بند شوي دي، په دې باندې یېرېږي چې راځي، نو هغې به جوړه پولیس به ونیسي او یو به هم سي. د دې له وجې هغه غریبانان دلته بالکل نه راځي، بند شوي دي. هغې سره زموږ کاروبار 50 خو نه وایم چې 50 نه زیات ډاون شوی دی. تاسو په خپله وګورئ روډ باندې مخکې څومره رش و، سړی پیدل نشو تللی. اوس تاسو وګورئ روډ خالي پروت دی، بالکل سره کاروبار اړوله شته دی نه، نظام یې بالکل درهم کړی دی. او بله خبره دا ده چې موږ به مخکې راغلو 12 بجې کارونه به سټارټ شو، زموږ 12 بجې او د شپې 12 پورې به خدای راستي لګیا وو، کارونه به زموږ دومره زیات وو. اوس تاسو وګورئ بالکل روډونه خالي دي، هر څه بالکل نظام یې موږ دا خراب کړی دی. بل د حکومت دومره ټیکسونه ولګول چې موږ ته هم دا ټیکسونه دغه کاروبار باندې ټیکسونه به فورونو باندې ټیکسونه هر شي باندې ټیکسونه ولګول. موږ ته کیمیکل اوس چې موږ کې په 10 روپۍ میلاوېدو، اوس هغه په 200-500 ته تقریبا ورسېدل. نو دې د وجې ډېر زیات هم لباسیان چې دي، معمولي لباسیان هغه غریبانانو دې باندې مجبوره شي چې کاروبار یې پرېښود او بل خوا لاړ. او داسې لګیا دي، نور هم دې ته مجبورېږي لګیا دي چې یاره دا خو ډېر زیاته ګراني ده او موږ دا اکسس کولی نه شو. او بل دا کابلیان غریبانان بند شو، دې د وجې بس ټول کاروبار ډاون دی. هغې د وجې لګیا دی کاروبار نور هم ډاون کېږي. لګیا یو ورځ په ورځ نن یو لیبارټري یا 2 لیبارټري را روان کېدی شي چې 150 لاړ شي. نو کاروبار ډېر زیات د هغې سره زمینه ډېر زیات خراب شوی. دا راته وایي دا تاسو خپل دکان خرچې، کرایه، بل، کم تاسو را لکان کار کوي، د دې تنخواګانې، دا کیمیکل، دا ټول څنګه برابرول؟ لکه روزګار دا همره خراب شوی دی. موږ سره 10 کسان وو مخکې، اوس هم تقریبا خدای راستي چې 15 ته راوست. 15 ټکنیشیان لرې کولی چې
په خپل سره لګي ولې چې لګي مونږ وایو چې دا روټي او کرای وغیرہ دا پکې وباسو او کدا سینې نو اخر کې باغ پنځم لري شي بیا به یوازې شو هغه نه بعد به مونږ نسته طالب ولګو ولې چې کاروبارونه بیا د چلیږي نو فلحال دا پوزیشن د مونږ دا جوړ دی چې بس چې کومه ګټو لګیو په لیبارټري ګټو دا کومه ګټو ما په لیبارټري باندې لګاو لګیو دومره اوس هم کوم سره نشته چې مونږ لیبارټري مخکې وو یا نور سامانونه وایو مخکې لیبارټري غټه डगरी गार्डन के हालात नस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले हम भी बहुत पेशेंट आते थे वगैरह हम, और आजकल जो हालात है एक का दुका, और क्योंकि बॉर्डर बंद है इसी वजह से बहुत काफ़ी असर पड़ चुका है। और अल्लाह खैर करे कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर तो नौकरी शायद छोड़नी पड़े, क्योंकि हालात ख़राब होना ना कोई आता हो तो किस लिए बैठे। पहले हम अच्छे लोग भी आते थे, बॉर्डर भी खुला हुआ था और कोई मसाइल नहीं थे। आज इनकी वजह से जो मसाइल खड़े हैं वो आपके सामने के डगरी गार्डन बहुत खाली पड़ चुका है। تاسو په دې ډبګر ګارډن کې سمره لیبارټریانې دي او کاروبار روزګار سمره متاثر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سر دا څه دي کوم چې زمون سره لیبارټریز دي کنه 70% تقریبا کاروبار باندې سر پرې وته ا د دې د وجه نه چې ماجر چې کوم دا غیم دي نه مطلب وباسي لګیا دي لګیا دي او دوی خبره چې بارډر باندې ټیک دی. او درې مده چې منګي د وجه نه بل خلک راوځي. پهله سمره ټیسټونه کېدل او اوس څو ټیسټونه کېږي. قسم تقریبا 100% کوم او تقریبا 50% نمبر 60% سر کم شوی. ډاکټر صاحب دا ډبګری ګارډن دی دلته دا کوم تاسو ملګری کوم خلکو سره خبرو کې آی وی چې زمون 50 نه 70% انحصار په افغان ماجرینو باندې دی. اوس افغان ماجرین رازم نه او دلته چې کوم ډیډلاین دی ایزل کې یره چې ډبګری ګارډن لاړ شم پولیس مونږ نسی تاسو روزګار سمره متاثر شوی دی. اصل کې خبره داسې ده کله چې په افغانستان کې دیموکراسي او هغه وخت کې پریزیدنت اشرف غنی صاحب موجود و نو هغه وخت کې چې څومره د زموږ د کې پی بارډر هغه اوپن او پاره باندې چې کوم دی امدورفت ډیر پاسانه باندې کېدو نو د کې پی ټول انحصار چې کوم دی د پیشنټو هغه په افغان مهاجرینو باندې افغانونو باندې چونکه کله نه چې بیا حکومت یو سټریکټلی فیصله وکړه او دلته کې حالات خراب شو دا غي د وجه نه چې کله حکومت مکمل طور باندې بارډر بند کو نو دا هغه خلکو امدورف چې کوم دی هغه مکمل طور باندې بند شو نو چې کوم پیشنټ په دلته راتله د پیشنټ نه علاوه کم دلته کاروبار د لپاره خلک راتله نو هغه ډیر زیات متاثر شو. افغانستان څومره پښتانه دي هغه د لپاره اذر کنټری ته تلل چې کوم دی هغه ډیر زیات ګران دي ځکه چې هغه که انډیا ته علاج لپاره ځي نو اول خو به کوم دی ویزا اخلي د انډیا بیا چې کوم دی هغه د لپاره داسې بای روډ نشته چې بای روډ هغه لا شي دغه کې د سفر کې ځکه چې خامخا بای په دغه باندې دی بای ایر باندې چې کوم دی دا ډیر زیات بای ایر باندې چې کوم دی دا ډیر زیات ایکسپنس بای باندې پروزي او داسې چې دی بای روډ راځي زموږ خلکو ته مسانتیا ده افغانانو ته مسانتیا ده چونکې اوس مکمل طور باندې بارډر باندې هغه کم د خلکو چې تلل راتلل دي هغه یک طرفه دي د ځم چې کوم افغان مهاجرین دي نن سبا حکومت وی چې را دي انفلو چې دي د ځنه لاړ شو خو دا هغه ځنه افغان مهاجرین نشه راتلل صرف هغه افغان مهاجرین افغانان زموږ نه راتلل شي د افغانستان چې هغه لکه دی چې زموږ چې هغه صاحب او مالی هغه سره چې کوم دی انکم سورس زیات نو هغه بای ایر راتلل شي اسلام آباد ته باقي چې دا نور زموږ د میډل کوم د کلاسز خلک دي نو دی دغه سورس نشته چې را دي بای ایر راشي هغه بای روډ باندې راځي بای روډ چې کوم دی الریډي بارډر باندې